د وایس اف امریکا ګرانو کتونکو دا وخت زموږ سره د بنظیر انکم سپورټ پروګرام د پښتونخوا ډایرکټر جنرال زهره اسلم ناصره د دوی سره به دغه پروګرام په هکله باندې خبرې کوو. ډېره مننه د وایس اف امریکا ډیوه سره د خبرو کولو. اول خو راته دا ووایه چې په وروستیو کې بنظیر انکم سپورټ پروګرام چې خپلو بینیفیشري یا چې کوم ګټه اخیستونکي خلک دي هغوی ته د پیمنټ یا د پیسو ورکولو طریقه بدله کړې ده. دغه نوې طریقه د پخوا نه څنګه بدله ده؟ ډیره مهرباني. څنګه چې تاسو ته پته هم ده چې زمونږ د بینیفیشریز چې کوم د کفالت والا دي بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په تحت هغوی دا پیسې الي نو هغوی هر 3 میاشتې پس ته دې ته موږ کوارټرلي ټرانچ وایو. هر 3 میاشتې پس ته هغوی ته دا پیسې راځي او دا پیسې قیمت ټوټل چې کوم پیسې دي دا 10,500 دي او دا راځي هر 3 میاشتې پس ته د ریټیل شاپ باندې لکه دکانونو باندې دا پیسې به راتلې او دلته کې به زنانه راتلې او هلته کې به هغه پیسې اخیستې. نو چونکې ظاهره د دکانونه او زنانه ته به هلته کې ډېر ښه نظام به نه و چې هلته کې هغه یا به کېناستې شولې یا به هغې انتظار کولی شوې، مخکې ګرمۍ هم را روانې وې. نو ځکه دا زمونږ چې کوم انتظامیه وه هغه دا ډیسایډ کړه چې دې ځل به دا پیسې چې کومې دي هغه به مونږ په کیمپ سایټس باندې ورکوو. د کیمپ سایټ ماډل چې کوم دی دا زمونږ په هر یو سی لیول باندې موجود دی. زمونږ د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په تحت دا کیمپ سایټس جوړ شوي دي. هغې کیمپ سایټس کې دننه زمونږ خپل ټول چې کوم د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام عمله ده هغه مانیټرینګ دپاره موجوده ده. او چې کوم ریټیلرز چې کوم مخکې هغوی په دکانونو پیسې ورکولې هغه همغه ریټیلران دي خو هغه په کیمپ سایټونو کې به راځي او دلته کې به پیسې ورکوي. بنیادي مقصد د دې کیمپ سایټونو جوړولو هم دا و چې دلته کې دا څومره هم چې پیسې د بینیفیشریز ته میلاویږي دا مکملې میلاو شي او هغوی نه هېڅ قسم ته کټوتي نه وشي. نو دې ځل چې څنګه تاسو دا خبره هم کړه چې دې ځل چې کوم دا نظام دی یا کوم چې سیسټم دی یا ماډل چې کوم دی هغې ته مونږ کیمپ سایټ ماډل وایو چې کیمپ سایټونو باندې به زنانه راځي او هغه پیسې به خپلې کیمپ سایټ باندې به الي، دکانونه باندې به هغوی له پیسې نه او د دې مطلب دا دی چې کوم ستاسو پخوانۍ طریقې وې د پیسو ورکولو هغه مکمل ختمې شوې که نه هغه به ورسره روانې وي. او بیا په پښتونخوا کې خو ډېرې لرې پرتې علاقې دي، په کرمه کې، په وزیرستان کې، په چترال کې، په داسې لرو علاقو کې هم په هر یو سی کې ستاسو دا کیمپ سایټ اوس فعاله دي؟ بالکل جی. زما خو دې ټایم کې ټول صوبې کې دورې لګیا دي. زه لګیا یم مختلف ځایونو ته ځمه، وزټ کومه. همدا ټول زموږ چې کوم ارینجمنټس دي موږ دا کتل غواړو چې زموږ ارینجمنټس هم پوره شوي وي او چې څومره هم زنانه هلته کې راځي ظاهره ده مختلف حالاتو کې دي. څوک ډېر عمر نه مشرې دي، چا سره واړه ماشومان دي، مخکې ګرمي هم را روانه ده. نو زموږ دا کوشش هم وي چې موږ خپل ټول کیمپ سایټونو باندې خپل هر قسم ته ارینجمنټس سپیشلی لکه د اوبو، د ناستو، د سوري دا بندوبست خامخا ورلکو. نو دا ټول انتظاماتو موږ کتو لپاره زه لګیا یم مختلف ځایونو ته ځمه. زما چې څومره هم دوره وشوله، تاسو د کورمې ذکر وکړو، تاسو د چترال ذکر وکړو، نو تاسو چې چېرته هم لاړ شئ دا کیمپ سایټ به تاسو ته هلته کې خامخا ښکاري او هلته کې دا پیسې چې دی دا په کیمپ سایټونو باندې لکه دې ځل تاسو دا ویلی شئ چې دې ځل زموږ چې کوم دا کیمپ سایټ ماډل لګیا دی نو دې نه علاوه بل یو طریقه هم نه ده چې هلته کې ښځې راشي او هلته نه پیسې والي. او د دې نه علاوه دا مخصوص ورځو کې به دا فعاله وي دا کیمپ سایټس که نه دا به هر وخت فعال وي؟ دا تر څو پورې چې دا ټولې زنانه پیسې نه وي اخیستې دا کیمپ سایټ ماډل فعال وي. او زه به دې خبره دوران کې به دا ضرور ایډ کوم چې دا څومره هم چې ښځې دی له یو نمبر نه میسج راځي 8171 چې کوم زموږ نمبر دی هغې نه دی له دا یو میسج راشي چې ستاسو پیسې راغلي دي او تاسو په کیمپ سایټ باندې لاړ شئ او پیسې والئ. نو هر یو ښځه چې دا هغه خپل میسج ته انتظار کوي. نو چې کله د هغې میسج دا راشي نو بیا هغې نه پس هغه لاړه شي او هغې نه هلته نه خپلې پیسې والي. نو دې طریقې سره به دا سیسټم چې دی دا به چلیږي تر څو پورې چې ښځې پیسې خپلې نه وي اخیستې. او یو خبره خو تاسو وکړله د زنانهو، خو زموږ په پښتونخوا کې د ډېرو زنانهو شناختی کارډونه نه دي جوړ، بیا سروې هم نه دي شوي، خاص کر په قبایلي ضلعو کې ډېرې زنانه لا پاتې دي. اوس هم موږ ګورو چې زنانه ډېرې ګرځي چې موږ ته د بېنظیرې پیسې په سوزن باندې میلاو شي. نو ستاسو د نوې سروې طریقې کار څه دی؟ تاسو نوي خلک په دې کې څنګه شاملوئ او زاړه چې د پخوا نه پیسې اخلي تاسو بیا د هغوی څنګه دغه کوئ چې هغوی ګنې په هغه حالت کې دي یا کنې د هغوی سوشل حالت بدل شوی دی د هغې فلټرنګ څنګه کوئ؟ ښه یو خو دا ډېر زیات ښه سوال هم دی چې تاسو وکړو. په دې باندې به لږ شانتې دا لږ به زه ځکه الیبوریټ کوم چې دا ټول انفارمیشن هم خلکو ته ورسیږي. یو خو دا ده چې زمونږ د نوې ښځو انرولمنټ دپاره لکه هغه خلک چې هغه ځان ګڼي چې هغوی هم د دې کفالت بینیفیشریز جوړېدی شي او بېنظیر انکم سپورټ پروګرام نه فایده اخیستلی شي.
هغه د پاره زمونږه هر ټایم سروې لګیاوي. زمونږه نېشنل سوشیو اکونومیک رجسټریشن چې کوم سنټرز دي د ته NSER یا زمونږه ډاینامیک رجسټریشن سنټرز DRCs ویل کیږي. دا زمونږه هر یو آفیس او هر یو تحصیل کې او هر یو یونین کونسل کې موجود دي. د دې DRCانو فائدہ هم دا ده چې هر یوه ښځه چې کومه دا شماري چې زه غریبه یم او ماله د پیسې ملاوېدل پکار دي نو هغه اني ټایم راتلی شي زمونږ سنټرو سره هغه رابطه کولی شي. هلته کې زمونږ ډیټا انټري اپریټرز ناست دي چې کومه هم زنانه راشي نو دا بیا د هغې پوره یو کویسچنیرز په تحت باندې د هغې سروې کیږي او دا کویسچنیر تقریبا څه د 65 سوالونو باندې مشتمل یو کویسچنیر دی چې کوم څنګه چې تاسو خبره وکړله چې د هر یو ښځې سوشو اکنامک کنډیشن کې او سټیټس کې فرق راځي نو موږ هم دا کتل غواړو چې کومه چې زنانه راغله نو د هغې زموږ چې کوم هغه پیرامیټر موږ جوړ کړی دی هغې په بنیاد باندې هغې سوشل او اکنامک کنډیشن څه را روان دی. زمونږ دې ته PMT سکور وایي بیسیکلی PMT اپروکسي مینز ټیسټ وي چې کوم زمونږ د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کفالت بینیفیشریز دپاره 1 نایوسا 32 پورې دی 1 نایوسا 32 پورې دی. که چېرې یوه ښځه سروې وکړي او د هغې PMT سکور 32 یا هغې نه کم راشي نو هغه به زمونږ د کفالت پروګرام دپاره اهل وي او زمونږ د کفالت پروګرام په ذریعه به هغه هم مخکې پیسې اخیستې شي. نو دې طریقې سره دا پروګرام چې دا آن ګوینګ دی دې کې بالکل رکاوټ نه راغلی. زما د خپل د اورېدلو څومره هم چې خلک زما د خبره دې ټیم کې اوري د هغې دپاره هم دا یو پیغام دی چې هغې که فرض کړې اوس هم دې شي زه نه خبر نو هغه زمونږ دفترونو ته راتلی شي هلته کې خپله سروې کولی شي خپل ځان رجسټر کولی شي او که بیا د هغې سکور چې دی هغه 32 یا هغې نه کم وي نو هغه به زمونږ د پروګرام دپاره اهل هم کیدی شي. او دې کې بیا چې کوم خاص کر زموږ په پښتونخوا کې خو مختلف قسمه ټریجډیز او چیلنجز راځي. دلته سیلابونه هم دي دلته نور افتونه هم دي ترهګري یو ډېر لوی مسله تېره شوې ده چې پای کې ډېر خلک مړه شوي دي او د هغوی نه کونډې پاتې دي. بیا دغې بیړني حالاتو کې په دغې مخصوص حالاتو کې ستاسو د پروګرام څه اړخونه شته څه دغه شان په د هغوی سره د مرستو څه طریقه شته؟ شاک ریسپانسیونس زمونږ یو پروګرام دی چې کوم بیسیکلی کیږي هم دې دپاره چې څنګه هم دا قدرتي او دغه آفات راځي لګیا دي مین ډیزاسټرز راځي نو هغې دپاره چې کوم خلک پاتې کیږي نو بیا هغې دپاره هم چې څه نه څه لکه وظیفه یا څه نه څه سکالرشپ یا څه سټایپنډ چې دی هغې خلکو ته هم روان وي نو دې شاک ریسپانسیونس چې کوم پروجیکټ دی په دې ذریعې سره هغه ټول چې کوم فیمیل بینیفیشریز دي هغې ته هم دا پیسې میلاویږي. تېرو ورځو کې کووډ-19 چې کله تېر شوی و نو زمونږ همدا شاک ریسپانسیونس چونکې دا هم د هغې انډر راتلو نو ډېرو خلکو ته دا پیسې چې وې میلاو شوې وې دا شاک ریسپانسیونس همداسې چې بیا زلزلې راغلې وې یا سیلاب راغلی و یو دا تېر کال مخکې نو هغې ټولو خلکو ته چې دی دا پیسې میلاویږي. مقصد همدا وي چې تاکې هغه چې کوم خلکو سم نقصان شوی وي نو هغه نقصان چې څه نه څه طریقې سره لکه بېنظیر انکم سپورټ پروګرام هم خپل طرف نه کې خپله حصه خامخا اچوي چې هغه خلکو څه نه څه مدد وشي. او په داسې صورتحال کې بیا ضروري ده چې دا کومه ښځه د دغې مددونو لاندې پیسې اخلي یا مرسته اخلي او د دغې کفالت رجسټرډ وي که نه دا یو عامه ښځه هم کوي؟ هسې بیسیکلی خو ګورې زمونږ چې کوم زمونږ چې دا پوره د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دی د دې 2 کمپوننټس دي که نه چې یو خو کفالت پروګرام دی چې کوم کې زمونږ ښځې چې کومې دي بینیفیشریز وي هغې پیسې علي هر 3 میاشتې پسته او بیا یې نه پسته زمونږ لکه چې کوم کنډیشنل کیش پیمنټس دي کمپوننټس دي چې کوم کې زمونږ وسیله تعلیم راځي یا زمونږ نشونما راځي نو هغه چې د نشونما یا د وسیله تعلیم چې کوم ماشومان دي هغه زمونږ د کفالت بینیفیشریز خامخا وي. کفالت بینیفیشري ماشومان چې کوم دی هغه به د نشونما نه هم فایده اخیستی شي د وسیله تعلیم نه هم فایده اخیستی شي. خو چې څنګه تاسو کومه خبره وکړله شاک ریسپانسیونس کې زمونږ دا بار چې کوم دی دا لرې شي که هغه زمونږ کفالت پروګرام بینیفیشري وي یا نه وي خو چې یو ځل هغه د یو آفت نه تېره شوې ده نو بیا هغې له هم بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په تحت باندې امداد میلاوېدی شي. خو تر اوسه پورې ستاسو په پروګرام کې هغه ښځې چې د هغوی په دې ملیټنسي کې یا جنګ کې خاوندان د کوره تللي وي یا نه وي وفات شوي وي دا یې ښځو د اسسټنس طریقه نشته دی سپیسیفیکلی خو دوی دپاره نه دی شوی خو دا ده چې چونکې دا هم کونډې چې کمې دي هغه زمونږ پروګرام نه هم استفاده اخیستلی شوې ده. چونکې تاسو د مرج ډسټرکټ خبره وکړه نو مرج ډسټرکټ کې زمونږ
د NSCR سروې هم لګیا ده، زمونږ وسیله تعلیم هم لګیا دی. او زه به تاسو دا خبره هم وکړم چې زمونږ د تعلیم او نشرنما په مد کې زمونږ زیات رجسټریشن چې دی هغه د مرج ډسټریکټ نه کیږي. نو مطلب هغه اتوماتیکلی هغه ښځې چې کومې یا په دې ټیرریزم نه هغه لکه دغه شوي دي، هغه وکټمایز شوي دي یا بل څه طریقې سره هغه وکټمایز شوي دي، نو هغه اتوماتیکلی زمونږ د پروګرام حصه جوړیږي لګیا دي. ډېرې ښځې به نه وي خبر ستاسو چې کوم یو خو د بېنظري خو چې زموږ د کلیوالې ښځې دي چې کوم غریبانانې ښځې دي هغوی خو زه وایي چې د بېنظري پیسې، خو تاسو خو بیا وویل چې تاسو وسیله روزګار هم دی، وسیله تعلیم هم دی، وسیله نشونما هم دی، داسې نور ډېر څیزونه دي. نو بیا دغه ښځې څرنګه کولی شي چې لکه د خپلو بچو د تعلیم دپاره د وسیلې تعلیم د ستاسو چې کوم کمپوننټ دی د هغې نه واخلي، یا یوه ښځه ځان له کاروبار کول غواړي هغه ستاسو د وسیلې روزګار نه ځان له مدد اخیستل غواړي، د هغې بیا څه طریقه؟ وسیله تعلیم دپاره خو طریقه کار همدغه دی چې زمونږ چې کوم هم کفالت بینیفیشري ده، نو دغه ماشومان چې دي هغه چې هر څومره ماشومان دي هغه ټول به زمونږ د وسیله تعلیم پروګرام نه استفاده غشتي شي. طریقه کار هغه د لپاره هم دغه دی چې فارم بی به خامخا جوړي. زمونږ د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په حواله باندې دوه شیزونه چې کم ډیر لکه یو ښه شوي دي. هغه یو خدا چې د کله نه چې د بیس پروګرام شروع شوی دی او سروې چې کیږي نو د وجه نه خلکو لکه ښځو سپیشلی خپل شناختی کارډونه جوړو شروع کړل. میکسیمم تعداد کې شناختی کارډونه چې کله جوړېدل شروع شوي دي نو هغه د بېنظیر سروې د پسته شروع شوي دي، ځکه زموږ کنډیشن دی نو اتوماتیکلی هغه زموږ لکه یو نیشنل ریسپانسیبিলিټي هم ادا کیږي لګیا ده. او ورسره فارم بی دغه جوړول هم چې دی هغه اوس ځکه زیات شوي دي ځکه چې زموږ چې وسیله تعلیم دی نو هغې دپاره دا ضروري ده چې هغه به ماشومانو فارم بی چې دی هغه به سکولونو ته وړي او هلته کې به هغه ټول ماشومان چې دی انرول کوي. نو دې طریقې سره هغه ماشومان چې کله انرول شي دې ته موږ کنډیشنل کیش ګرانټ وایو ځکه زموږ مقصد بیسیکلی دا دی چې ماشومان چې دي هغه سکولونو ته لاړ شي تعلیم حاصل کړي. صرف دا نه چې هغه میندې چې کومې دي هغه کفالت نه پیسې علي او په یې باندې ډیپنډنټ شي، بلکې سبا چې هغه ماشومان سکولونو ته ځي او تعلیم حاصل کړي نو بیا به هغه خپله هم امپاور شي. نو ویمن امپاورمنټ او ایز ا هول امپاورمنټ دپاره هم زموږ دا مقصد دی چې د تعلیم چې دی دا لازمي شي. او تاسو ته وسیلې روزګار چې کوم کمپوننټ دی زه تاسو نه دا تپوس کوم چې د دې یوټیلایزیشن څومره دی زموږ په صوبه کې، او آیا زموږ ښځې پوهېږي چې داسې یو پروګرام شته دی چې ګنې هغوی د روزګار دپاره پیسې او کیش ګرانټ اخیستلی شي، دا کیش ګرانټ څومره وي، کومو ښځو ته ورکول کېږي، د هغې شرایط څه وي، که په دې باندې زموږ دا زنانه پوهېږي؟ وسیله روزګار چې کوم دی زموږ دې ټایم کې اوس ختم شوی دی. وسیله روزګار چې د 2012-13 پورې و، هغې نه پس دا ختم شو. خو زه تاسو ته بیا هم دا ووایم چې وسیله روزګار کې چې کوم ګرانټ میلاوېدو هغې د وجې نه هم ډېر ښځو خپل سکلز چې دي هغه ډیولپ کړي وو، ځان له کاروبارونه هم جوړ کړي وو. موږ سره اوس هم داسې کیس سټډیز موجود دي چې هغه ښځې زموږ کفالت بینیفیشریز وي خو هغه ګرانټ واغشتو، ځان له کاروبار په جوړ کو، یا میخه اغشتې دي یا چېرته بیوټي پارلر کولاو کړی دی یا بل څه داسې وړوکی شانتې کاروبار کولاو کړی دی او باقاعده هغې لګیا دی خپل ځان له یو انکم ریسورس جنریشن هغې جوړ کړی دی او هغې به ځان هم د دې سیسټم نه لکه د کفالت بینیفیشري سیسټم نه ځان وباسلو چې چونکې موږ اوس خپله لګی ځان له ګټلی شو نو موږ ځکه مستحق نه یو چې موږ د بینیفیشري په طور باندې خپلې پیسې الو. یو خبره چې هغه د بی اس پی پروګرام سره ډېر تړلي او د هر چا په موبایل باندې راځي چې ستاسو د بېنظیري په پیسو کې تاسو اپلای کړی او ستاسو پیسې راخو دي، سکیمز ډېر دي. د هغې د مخنیوي دپاره ځکه چې خلکو ته پکې ډېر تاوانونه مو شو، د هغې د مخنیوي دپاره بیا څه کوئ؟ ګوره یو خو موږ ټایم ټو ټایم په میډیا باندې هم په فیسبوک باندې سوشل میډیا چونکې دور دی زموږ چې ای کچهریز کېږي یا زموږ انټرویوز وي میسیجز باندې هم موږ دا میسیج چې دی بار بار اویرنس دپاره ورکوو چې زموږ صرف 2 نمبرې دي، یو 8171-8171 یا پښتو کې ورته 8191 چې ورته ویل کېږي. نو دا زموږ نمبر چې کوم دی دې نه به زموږ صرف میسیج راځي، دې نه علاوه زموږ بل نمبر نشته. دویم چې زموږ کوم ټول فری نمبر دی هغه دی 08001002647. نو دا نمبر چې کوم دی دې نه علاوه زموږ چې کوم نمبرونه نه کا چاله څه میسیجز راځي نو دا زما ټولو ته درخواست هم دی چې هغې په هغې میسیجز باندې چې دی عمل نه وکړي ځکه چې سکیمز ډېر زیات دي. روکتھام دپاره زموږ خپل هم سایبر وینګ چې دی هغه اسټبلش شوی دی، هغه هم په دې کرایم باندې دی هیکرز باندې لګیا دی کار کوي.
ټایم ټو ټایم ډیر زیات داسې هیکرز راځي چې هغه لګیا دی هغې باندې هم مخنیوي کوي خو خامخا چونکې تا څنګه چې ما خبره وکړله چې دور داسې د آی ټي والا نو نوي هیکرز او نوي سکامز راځي لګیا وي مونږ هغې دپاره خپل کوشش کوو خو زمونږ اویرنس دا دی زمونږ طرف نه مسج دا دی چې سوای د 817 مسج نه علاوه په بل مسج باندې د څوک هم عمل نه کوي. زهرا اسلم صاحبه د وایس اف امریکا ډیوه سره د خبرو کولو یو جهان مننه. ثانک یو ویری مچ ډیره مهرباني.